बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमू डिस्कस को द एप्लाइड न्यूट्रिशन सेकंड नंबर यूनिट वेट मैनेजमेंट objectives सदी discuss the concept of appropriate body weight concept of appropriate body weight chide double discuss the relationship of excess body weight to the development of chronic diseases و زمون سره کم excess body weight چې د هغې په وجه چې کم diseases راځي chronic diseases د هغې relationship به ډسکس کوو چې د excess body weight سره زمون په باډي کې کم chronic diseases راځي هغه به ډسکس کوو. explain the concept of energy balance به explain کوو. calculate body mass index BMI چې دا هغه به calculate کوو. discuss the role of diet in weight management پر د diet په weight management کې څه رول دی دا به ډسکس کوو. identify factors in Pakistani diet that are conducive to weight gain او هر هغه factors به identify کوو پاکستانی diets کې چې هغه زموږ سره weight gain کوي. explain the role of exercise in weight management او د exercise څه رول دی په weight management کې دا به ډسکس کوو. explain the role of behavior modification techniques in weight management او هر هغه behavior modifications چې هغه زموږ سره په weight management کې رول ادا کوي هغه به explain کوو. counsel a patient regarding weight management او یو patient لا به ته څنګه counseling کې د weight management په باره کې نو هغه به ډسکس کوو. concept of body weight the body weight څه concept دی مطلب body weight څه ته وایي نو څه وایي the mass or quantity of heaviness of an individual زموږ سره د یو کس چې کم ماس دی یا کم کوانټیټي ده د غټوالي نو دې ته مونږ څه وایو weight وایو. it is expressed by units of pounds or kilogram خو دا به مونږ په څه کې express کوو په pounds کې یا په کیلوګرام کې. د weight زموږ سره نور هم ډېر شی units دي خو د هیومن باډي چې کم ویټ دی هغه به مونږ په څه کې ایکسپریس کوو په پاونډس کې یا په کیلوګرامز کې. باډي ویټ اپروپریټ فار باډي هایټ او باډي ویټ چې دی د زموږ سره د څه سره مناسب پکار دی د باډي د هایټ سره مناسب پکار دی. ویټ دیٹ از میکزیملی هیلپفل فار ا پرسن بیسډ آن هایټ وایي زموږ سره ویټ چې دی دا زموږ سره هیلپفل دی خو په سب هیلپفل ویټ زموږ سره په څه باندې ډیپینډ کوي په هایټ باندې ډیپینډ کوي خو بیا څه وایي بټ موډیفایډ بای فیکټرز سچ ایز جنډر ایج اینڈ بلډ وایي زموږ سره د دې نه علاوه دا هم په دې فیکټرز باندې څه کوي ډیپینډ کوي لکه جنډر شو میل اینڈ فیمیل نو د هغې صحیح ډیفرنسي دغه شان ایج ډیفرنٹ ایجز کې زموږ سره ډیفرنٹ ویټ گین چې کېږي ډیپینډنګ اپان د هایټ او بلډ چې دی نو دم زموږ سره مختلف قسمه ایکسرسایز چې کېدو نو په هغې کې بیا زموږ سره ویټ گین چې دی یا ویټ منیجمنټ چې دی هغه ډیفرنټي د یو نارمل انسان په نسبت سره. بیا زموږ سره څه وایي ایکسس باډي ویټ اینډ ډیزیزز زموږ سره ایکسس باډي ویټ څه ته وایي او د ایکسس باډي ویټ د وجې نه کم ډیزیزز راځي نو څه وایي maintenance of a healthy body weight has health benefits and is important for maintaining both physical and emotional well-being and disease prevention. So it was وی maintenance of a healthy body weight has health benefits وی کته healthy body weight maintain کی نو دا بستا د health لپاره صحیح فائدہ مند وي and is important for maintaining both physical and emotional well-being او بل بسې ډیر زیات اهم دی ستا د healthy body weight maintain ساتل د څه لپاره ستا د physical او د emotion well-being لپاره مطلب ته چې کوم daily activities کې کاغه physically دي او کستا emotional کم working چې دی کم activities چې دي نو هغه پستا صحیح maintain ساتل کیږي کته خپل د body weight چې دی هغه maintain healthy maintain ساتي او بل به پکې څه کېږي and disease prevention کستا باډي ویټ چې دی هغه نارملی او ته نارمل مینټین ساتي نو ستا نه به څه کېږي ډیزیزز پریونشن به کېږي. اوس څه وایي مونږ خو ټاپک شروع کړی چې څو ایکسس باډي ویټ اینډ ډیزیزز که چېرته باډي ویټ چې دی هغه د نارمل نه سیوای نو هغه به مونږ ډسکس کوو په دې سلایډس کې او بل به څه ډسکس کوو د هغې نه چې کوم ډیزیزز راځي. نو څه وایي ایکسس ویټ body fats and obesity have been associated with an increased risk for numerous health conditions وی زموږ سره سیوا ویټ چې دی یا په باډي کې چې سیوا فیټس دي یا یو کس په اوبیسټي کې دی نو هغه به زموږ سره صحیح ډیر زیات په ریسک باندې د مختلف قسمه هیلث کنډیشنز ته نو هغه کم دي. risk of numerous diseases and clinical disorders with excess body weight includes وی زموږ سره چې یو کس
एक्सेस بادي ویټ سره نو هغه به د مختلف قسمه ډیزیزز ته او کلینیکل ډیس آرډرز ته صحیح په ریسک باندې. نو په هغې کې اولنی څه دی کرونري آرټري ډیزیز اولنی په کې زموږ سره څه دی کم کرونري آرټري ډیزیزز چې دي هغې ته به دی ډېر زیات په ریسک کې. سیریبرو ویسکولر ډیزیزز سیریبرو ویسکولر ډیزیز زموږ سره کم دي سټروک دی بل کیروټیډ سټینوسیس دی ورټیبرل سټینوسیس دی یا چې زموږ سره په ویسلز کې بلاکیج وشي موږ چې ورته ایمبوسیس وایو هغه پکې راځي یا زموږ سره چې په ویسلز کې کلاټ فارمیشن وشي ترمبوسیس هغه هم په سیریبرو ویسکولر ډیزیز کې راځي یا زموږ سره د ویسلز چې دی هغه ریپچر شي هیموریج چې ورته موږ وایو. نو دا ټول چې دي زموږ سره سیریبرو ویسکولر ډیزیز دي دا زموږ سره د څه په وجه راځي د ایکسس باډي ویټ په وجه مطلب هر هغه ویټ چې هغه زموږ سره د نارمل نه صحیح سیوای. بیا زموږ سره څه وایي ویریس کینسرز مختلف قسمه کینسرز هم د ایکسس باډي ویټ د وجې نه راځي. ټایپ 2 ډایبټیس ملایټس تم راځي هایپرټنشن هم راځي لیور ډیزیز هم راځي مختلف قسم آستما هم راځي آسټیو ارترایټس هم راځي. ارترایټس به تاسو پیژنئ د جاینټس یو ډیزیز دی یو ډیسارډر دی آسټیو ارترایټس بیا زموږ سره د ارترایټس یو ټایپ دی نو دم راتلی شي د ایکسس باډي ویټ د وجې نه. سلیپ اپنیا سلیپ اپنیا چې دا هغه هم زموږ سره د ایکسس باډي ویټ د وجې نه راتلی شي. سلیپ اپنیا چې دا زموږ سره ډیورینګ سلیپ زموږ سره څه راځي فار د شارټ ټایم دپاره ټمپرري زموږ سره بریتنګ چې دی هغه سټاپ کیږي. نو د ایکسس باډي ویټ د وجې نه دا څنګه راځي ستا د تروټ چې ستا ویټ سیوای نو اټس مینز دیټ چې ستا مسلز چې دي نو هغه به هم زموږ سره صحیح غټ به وي چې غټي نو ستا د تروټ مسلز چې کله غټي سیوا غټي د نارمل نه سیوا نو هغه څه کوي هغه کم ویټ چې ده په تروټ کې د فوډ دپاره د ایر دپاره نو هغه زموږ سره صحیح کچوي نو بیا زموږ سره څه کېږي ډیورینګ نایټ ټایم که ستا سټ لږ هم ګډوډ راشي نو تا ته څه کېږي سلیپ اپنیا کېږي ستا ایر چې کوم دی ستا بریتنګ چې کوم دی نو هغه زموږ سره څه کېږي سټاپ کېږي. ښه ایکسس ویټ کاز مینی هیلث پرابلمز زموږ سره مختلف قسمه هیلث پرابلمز راځي د ایکسس ویټ د وجې نه. زموږ په باډي کې په مختلف قسم سیسټم کې مختلف قسم ډیزیز چې دي هغه راځي د څه په وجه د ایکسس ویټ په وجه. نو دا دې ورکړي دي نیورولوژیکل کې زموږ سره څه راځي هیډیک راځي سټروک راځي ډیمنشیا راځي انکلوډ الزایمرز ډیزیزز ویژن لاس فرام ډایبټیس کمپلیکیشنز دا مختلف قسم ډیزیز چې دي دا زموږ سره د ایکسس ویټ د وجې نه راځي. نیورولوژیکل پرابلمز چې کوم دي هغه راځي. دغه شان ریسپایریټري پرابلمز هم زموږ سره ډېر شی راځي د ایکسس ویټ په وجه باندې هغه هم ورکړي دي آستما یې ورکړي ده سلیپ اپنیا یې ورکړي ده پلمونري امبولیزمز یې ورکړي دي. دا ډیزیز چې دي ټول دا سلایډ په فرست سیمسټر کې مونږ ډسکس کړی و ښه ډیپلی هم ډسکس کړی و کیدای شي چې تاسو ته یاد وي او ډېر زیات ایزي دی نو تاسو به یې وګورئ او زم بغیر د کتو نه به انشاءالله د تاسو ته د فرست سیمسټر هغه یادي او که نه بیا هم چاته نه یاد څه مسلې پکې به دې ډیزیز کې نو تاسو ووایئ بیا به انشاءالله ډسکس کو ځکه چې په دې کې ډېر شی ډیزیز دي خو مونږ په فرست سیمسټر کې دا یو پیر ډسکس کړی دی او امید دی چې دا به تاسو ته یاد وي. نو خیر که بیا هم چاته نه و نو بیا ووایئ بیا به ډسکس کو یو ډیزیز به لږ ډسکس کو چې دا څه ته وایي او ولې زموږ سره دا کېږي دا ټایپ اف ډیزیزز د ایکسس ویټ د وجې نه. بیا زموږ سره څه وایي انرژي بیلنس کنسپټ اوس د باډي کومه انرژي چې ده نو هغه به څنګه مونږ بیلنس ساتو یا د هغې بیلنس مونږ څه ته وایو نو دا به ډسکس کوو په دې سلایډز کې. انرژي بیلنس سمپلی ډسکرایبس د بیلنس بټوین د کیلوریز یو ایټ اینڈ د کیلوریز یو یوز تھرو ډیلی لیوینګ اینڈ اکټیویټیز. اوس زموږ سره څه وایي انرژي بیلنس څه ته وایي هر هغه کیلوریز چې هغه تاسو کړل ان کړل او هر هغه کیلوریز چې هغه تاسو کړل یوز کړل د څه اکټیویټیز په وجه باندې یا اسی د لیوینګ پاتې کېدو په وجه باندې تاسو کیلوریز څه کړل یوز کړل نو د دې دواړو دغه ته مونږ څه وایو انرژي بیلنس. مطلب انرژي انټیک او انرژي آوټ ته مونږ څه وایو انرژي بیلنس. energy balance به څه ته وایي So energy balance simply describes the balance between the calories you eat and the calories you use through daily living and activities. Energy balance به زموږ سره دی ته وایي چې مطلب تاسو څومره کیلوریز ان کړل هغومره کیلوریز تاسو کړل یوز کړل نو دې ته به موږ څه وایو انرژي بیلنس به ورته وایو. بیا څه وایي this relationship which is defined by the laws of thermodynamics
dictates whether weight is lost, gained or remains the same. زموږ سره thermodynamics یو ولاده هغه زموږ سره د هغې ټو پارټس وو نو په یو کې هغې کې موږ ته څه خبره کوله چې انرژي چې دا نه پیدا کېږي او نه زموږ سره څه کېږي ډسټرای کېږي خو دا زموږ سره د یو فارم نه بل فارم ته چینج کېږي نو سو انرژي از نیور ریئلی کریټډ و انرژي چې دا چېرته هم زموږ سره نه کریټ کېږي اینډ اټ از نیور ریئلی ډسټرایډ او نه دا زموږ سره په حقیقت کې چېرته څه کېږي ختمېږي ریدر انرژي از ټرانسفر بټوین انټیټیز خو انرژي چې ده نو دا زموږ سره د یو فارم نه بل فارم ته څه کېږي ټرانسفر کېږي. We convert potential energy that's stored within our food measured in calories or kilocalories into three major destinations: work, heat and storage. مونږ سوي چې مونږه انرژي چې دا هغه صرف څه کېږي د یو فارم نه بل فارم ته کنورټ کېږي نو مونږ هم په باډي کې څه کوو زمونږ سره پوټینشیل انرژي چې دا هغه په باډي کې سټوري خو مونږ هغه څه وکړو زمونږ په فوډ کې سټوري او هغه مونږ واخلو او بیا مونږ څه کوو هغه مختلف قسم فارم ته چینج کوو او باډي اکټیویټیز پرفارم کېږي لکه څنګه هیټ انرژي ته یا سټوریج انرژي ته یا ډیورینګ ورک چې زموږ سره کوم لاس کېږي نو د زموږ سره صحیح مونږ پوټینشیل انرژي اغستی په فوډ کې او هغه مونږ مختلف قسم یونټیز چې دي هغې ته کنورټ کوو او څه کېږي لاس کېږي. Negative energy balance occurs when caloric intake is lower than energy expenditure. اوس به زموږ سره څو مونږ څه وي که انرژي ان او انرژي اوټ نو هغه زموږ سره صحیح سیم وي نو هغه به زموږ سره صحیح انرژي بیلنس خو که اوس نیګیټیو انرژي څه ته وایي چې زموږ سره ته کیلوریز انټیک چې دی هغه څه کې کم کې او انرژي آوټپوټ چې دی یا انرژي ایکسپینډیچر چې دی ستا یا د انرژي یوز چې دی هغه ستا سیوا دی نو دې ته به څه وایي نیګیټیو انرژي څه وایي نیګیټیو انرژي بیلنس اکرز وین کیلوریک انټیک از لوور دین انرژي ایکسپینډیچر وایي ته چې څومره کیلوریز اخلي د دې نه ته سیوا څه کې خرچ کې نو دې ته به موږ څه وایو نیګیټیو انرژي. Positive energy balance occurs when caloric intake exceeds energy expenditures which ته چې څومره کیلوریز اخلي د هغې نه ته کم خرچ کې او ستا سره ایکسټرا کیلوریز چې دي هغه په باډي کې پاتې کېږي نو دې ته به مونږ څه وایو پازیټیو انرژي. درې خبرې مونږ وکړې د MCQs دپاره یاد ساتئ یو انرژي بیلنس چې څومره کیلوریز ته اخلي هغومره کیلوریز ته څه کې یوز کې د دې د بیلنس چې دی دې ته مونږ څه وایو انرژي بیلنس. نیګیټیو انرژي بیلنس څه ته وایي نیګیټیو انرژي بیلنس هغه بیلنس دی د انرژي ته چې څومره انرژي اخلي د هغې نه سیوا ته یوز کې نو دا زموږ سره نیګیټیو انرژي بیلنس دی. پازیټیو انرژي بیلنس دی چې څومره کیلوریز چې ته اخلي د هغې نه کم کیلوریز چې دي د انرژي هغه ته یوز کې نو دا زموږ سره بیا څه دی پازیټیو انرژي بیلنس. دا زموږ سره په ډایګرام باندې هم شو کړي دي سوی ویټ مینټین آیسو کیلوریک بیلنس چې انرژي ان او انرژي آوټ ستا صحیح سیم نو دې ته څه وایي آیسو کیلوریک بیلنس. ویټ لاس کېږي زموږ سره د څه د وجې نه د نیګیټیو کیلوریک بیلنس نه او نیګیټیو کیلوریک بیلنس زموږ سره څه وایي چې ستا انرژي کمي د څه نه د انرژي آوټ نه مطلب چې ته انرژي کمه اخلي او آوټ کېږي ستاسو سیوا ستا ایکسپینډیچرز د هغې څه دي د انرژي سیوا دي او انرژي ته اخلي کم دا زموږ سره څه دی نیګیټیو کیلوریک بیلنس دی او د دې په وجه د باډي ویټ چې دی هغه لاس کېږي. تر زموږ سره څه وایي ویټ گین پازیټیو کیلوریک بیلنس د دې د وجې نه زموږ سره څه کېږي ویټ گین کېږي د باډي په دې کې چې ته څومره انرژي اخلي د هغې نه کمه انرژي چې ده هغه ته یوز کې. Negative energy balance اوس څه ته وایي a severe negative energy balance can lead to چې ته ډېر زیات نیګیټیو انرژي بیلنس یې ستا مطلب ته ډېره زیاته کمه انرژي اخلي او ډېر آوټپوټ چې دی د انرژي هغه ستا ډېر زیات سیوا دی نو وایي ستا ته به څه مسلې راځي a decline in metabolism ستا میټابالیزم چې دی هغه به زموږ سره صحیح کمیږي به په هغې کې به ډسټربنس بار بار پیدا کېږي ځکه چې ته د انرژي زیات ضرورت دی او انرژي باډي ته راځي کمه
او ته یوز کې سیوا میټابولیزم کې به زموږ سره څه ډیکلاین کیږي با ډیکریز ان بون ماس ستا بون ماس به کمیږي ولې چلته د زیات انرژي ضرورت دی او ته انرژي انټیک کم کې نو بیا به ستا د بون نه زموږ سره څه کیږي فیټس چې دی نو هغه به زموږ سره اکومولیټ کیږي د څه لپاره د میټابولیزم لپاره چې د باډي نور کم اکټیویټیز چې دي نور کم فنکشنز چې دي چې هغه پسې شي پرفارم شي بیا زموږ سره سوی ریډکشن ان تایرویډ هارمونز تا تایرویډ هارمونز کم سیکریشن چې دی هغه به زموږ سره شي کم بشي ریډکشن ان ټیسټوسټیرون لیولز ستا د ټیسټوسټیرون لیول چې دی هغه هم زموږ سره شي کم شي an inability to concentrate او ستا concentrate لیول چې دی هغه هم زموږ سره د نیگیټیو انرژي بیلنس په وجه څه کیږي کمیږي با تبا چاته کنسنټریشن چې دی هغه صحیح نشي کولای and a reduction in physical performance او ستا چې کوم physical activities دی physical performance دی هغه هم زموږ سره څه کیږي کمیږي به ځکه چې بیا تاسو ستا باډي ته انرژي نه ملاويږي نو ته به زموږ سره زیات activities نشي کولای او weight loss به هم کیږي او دا موږ د دې نه مخکې مو چې weight loss کیږي د نیگیټیو انرژي بیلنس د وجې نه positive energy balance به زموږ سره څه دغه راځي دا positive energy balance د وجې نه په باډي کې به څه چینجز راځي overfeeding or under exercising has its own consequence not only in terms of weight gain but in terms of health and cellular fitness زموږ سره زیات خوراک کول یا exercise نه کول چې دي نو دا زموږ سره سوی its own consequence not only in terms of weight gain but in terms of health and cellular fitness دا زموږ سره صرف یو نتیجه نه صرف دا یو نتیجه نه ده چې ستا باډي ویټ چې دی هغه سیوا کیږي خو ستا سره څه کیږي ستا د باډي هیلث چې دی او سیلولر فټنس چې دی نو په هغې باندې هم زموږ سره څه کیږي افیکټ کیږي plaques can build up in arteries وستا په هیلث او ستا په سیلولر فټنس باندې دا زموږ سره څنګه افیکټ کیږي نو plaques can build up in arteries ستا په arteries کې به زموږ سره څه کیږي plaques به راځي او چې په arteries کې plaques راشي نو د هغې د وجې نه زموږ سره مختلف قسم ډیزیز چې دی هغه راځي including MI the blood pressure and cholesterol in our body can increase positive energy balance په وجه باندې به زموږ سره نور څه کیږي په باډي کې بلډ پریشر او د کولیسټرول لیول چې دی هغه به زموږ د باډي څه کیږي سیوا کیږي به we can become insulin resistant and suffer from diabetes او diabetes mellitus چې دی هغه به کاز کیږي او بیا به تاسو کې په انسولین ډیپندنت به هر ټایم به انسولین انجکټ کې we can increase our risk for certain cancers and so on او زموږ به مختلف قسم د پازیټیو انرژي بیلنس د وجې نه به مختلف قسم کینسرز ته پس باندې په ریسک باندې به او نور هم داسې مختلف قسم ډیزیزز او ابنارملیټیز ته به په ریسک باندې به چې کله ستا پازیټیو انرژي بیلنس سیوا شي بیا دا یو ډایګرام ورکړی دی انرژي بیلنس میټر دی نو دا زموږ سره څه کوي تاسو چې په دې مینس کې د کم ټو لاینز اینی د زیړ او د سور په مینس کې دا زموږ سره څه دی انرژي بیلنس دی نارمل انرژي بیلنس دی که د دې نه ته رایټ سایډ ته ځي نو ستا به څه کېږي ویټ گین به کېږي او که لیفټ سایډ ته راځي نو ویټ سو لاس به کېږي خو موږ له څه پکار دي چې موږ په نارمل بی ایم آی باندې ځان په دې مینس باندې وساتو په مینس ټو لاینز باندې وساتو چې نه د دې نه لیفټ سایډ ته ځو او نه رایټ سایډ ته لیفټ سایډ ابنارملیټیز او ډیزیزز موږ هم ووایي چې دې طرف ته به ته په ریسک باندې او چې رایټ سایډ ته راځي ویټ گین دې سیوا کېږي نو بیا به مختلف قسم ډیزیزز ته په ریسک باندې in order to maintain your weight stay same as you are now وای که ته خپل ویټ مینټین ساتل غواړې نو ته چې څنګه یې اوس همداسې ځان وساته خو والو که ته چېرته په نارمل سچویشن کې ستا بی ایم آی چې دا هغه نارملي ستا ویټ د هایټ سره صحیح نارملي صحیح نو والو ته بیا ځان په دې خپل شته حالت کې چې دی مینټین وساته the scales need to be level so that the number of calories you take in matches the number of calories you use وای دا سکیلز چې کوم د دې څه لیول برابر وو ستا کیلوریز انټیک چې دی چې هغه میچ کې د څه سره ستا د کیلوریز یوز سره ستا د کیلوریز آوټ سره وای ته چې څومره کیلوریز اخلي او هغه کیلوریز چې دی هغه زموږ سره څه کې یوز کې نو هغه به ستا باډي ویټ چې دی نو هغه به مینټین وي په دغه زور ځای خو که چېرته ته باډي ستا سوري ته باډي ته څه ورکې کیلوریز سیوا ورکې او یوز دی کم دی نو ته به چېرته راځي رایټ سایډ ته به راځي او ستا ویټ چې دی نو هغه به څه کېږي ګین کېږي به او دغه شانتې که ته نیګیټیو انرژي بیلنس ته ځې مطلب باډي له انرژي کم ورکې او ایکسپینډیچر د سیوا دي نو ته به چېرته راځي د لیفټ سایډ ته به راځي
او ستا ویټ چې کوم دی هغه به څه کېږي لاس کېږي به او بیا به مختلف قسم ډیزیزز ته صحیح په ریسک باندې. نو موږ له څه پکار دي که ته چېرته ستا بی ایم آی نارملي ستا ویټ او هایټ برابري نو ته به ځان څه کوې چې څومره انرژي ته اخلي دومره به یوز کوې، نه به داسې کوې چې کمه انرژي واخلي او زیاته دې یوز کېږي، نه به داسې کوې چې سیوا انرژي اخلي او کمه دې یوز کېږي. کنې نو دواړه طرف ته به څه باندې مختلف قسم ډیزیز ته به په ریسک باندې. بیا څه وایي in the other hand you want to lose weight you need to tip the scales in favor of energy out so you burn more calories than you consume. وس کته چې ما خپل ویټ څه کړی کم کړی ته په سیوا باندې ستا ویټ چې دی هغه سیوا دی. نو په دې کې د ډایګرام ته وګورئ دا میټر چې دی دا زموږ سره رایټ سایډ ته تللی دی ویټ ګین طرف ته تللی دی اټس مینز دیټ چې دې که څه کړی دی ویټ ګین کړی دی. نو وایي که ته ویټ خپل لاس کول غواړي نو ته څه وکړه ته چې څومره انرژي اخلي د هغې نه زیات ته څه کوه یوز کوه مطلب اکټیویټیز د سیوا کا چې ستا کیلوریز ستا د باډي نه سیوا زموږ سره د هغې څه کېږي یوز کېږي او کیلوریز اخله کم. نو ستا ویټ چې دی هغه به څه شي لوس به شي کم به شي. باډي ماس انډیکس BMI چې ورته موږ وایو د باډي ماس انډیکس is a measurement of a human body shape based on an individual mass and height. وی باډي ماس انډیکس چې دی دا د یو هیومن هغه شکل موږ ته ښیي چې زموږ سره د باډي ویټ څومره دی او باډي هایټ چې دی دا څومره دی. نو so it is actually a value derived from the mass weight and height of a person. وی دا زموږ سره actually موږ څه د باډي د ماس نه راوتی دی چې هغه موږ په ویټ کې اخلو او د باډي د هایټ نه چې هغه موږ څه په میټر کې مجر کوو. نو دی زموږ سره څه وایي د باډي ماس انډیکس موږ په حقیقت کې دی ته وایو مطلب د باډي ویټ او د باډي هایټ ته موږ څه وایو باډي ماس انډیکس. اوس دا زموږ سره په دوه طریقو باندې معلومیږي. د یو کس BMI چې ته معلومې نو د هغې دپاره دوه فارمولې دي. د اولنۍ فارموله چې ده دا ډېره زیاته اسانه ده. BMI is equal to weight in kg divided by height in meter square. نو دا زموږ سره په دې طریقه باندې معلومیږي. که ویټ یې تاله په پاونډ کې درکړی نو هغه ویټ به راوالي او څه ته به یې کنورټ کړي kg ته به یې کنورټ کړي او بیا به د دې ویټ په دې ځای باندې څه کې پوټ کې بیا به زموږ سره څه وکړي هایټ ان میټر سکویر. که تاله یې میټر هایټ چې دی هغه په میټر کې درکړی خو ډایرکټ په دې فارموله کې پوټ کا. که په میټر کې نه یې درکړی په سینټي میټر کې درکړی یا یې درله په بل څه کې درکړی په ملي میټر په سینټي میټر کې درله درکړی یا په انچز کې درله درکړی نو میټر ته یې کنورټ کا او بیا به یې څه وکړي په فارموله کې فوټ کا او سکویر پې والا او بیا زموږ سره ویټ په هایټ باندې ډیوایډ کا ستا سره به تې انسر راوځي. نو که په دې کې تاسو ته څه مسله وه BMI چا نه شو معلومولی نو بیا ووایئ انشاءالله یو ویډیو کلیپ په تیار کو او دا ډېر زیات ایزي دی. دا اولنۍ طریقه ډېره زیاته اسانه ده. نو بیا به یې ډسکس کو او اپلوډ به یې کو انشاءالله. بیا څه وایي BMI کیټیګریز. اوس تا د یو کس BMI راوویسته نو تا ته به څنګه پته لګي چې دا نارمل ده د BMI د هایټ او ویټ زموږ سره صحیح دي که نه دي. نو د هغې دپاره دا رینجز دي کوم چې WHO والا ریکمنډډ دي نو دا زموږ سره مسټ یاد کړئ د MCQs دپاره ډېر زیات امپارټنټ دي او BMI معلومول چې دي نو دا هم ډېر زیات امپارټنټ دي. که چاله ورځي خو ډېره ښه او ډېر زیات ایزي دی. که چاله نه ورځي نو بیا به پې یو ویډیو کلیپ چې دی هغه به تیار کړو انشاءالله. very severely underweight چې دی نو دغه BMI رینج به زموږ سره صحیح د 15 نه به کمي. severely underweight چې دی هغه BMI به زموږ سره څومره د 15 نه والا او د 16 پورې. underweight چې دی څوک د هغه به زموږ سره BMI د 17 نه والا د 18 پورې او نارمل healthy weight چې دی هغه به زموږ سره څومره د 18.5 نه واخله 25 پورې. په دې کې لږ ډېر ډیفرنسز راتلی شي. څه بوکس کې یو شان دي څه بوکس کې بل شانتي دي خو لږ د پوینټس مسله ده. څوک د 18.5 نه د 24.9 د پورې زموږ سره نارمل BMI ورکوي. څوک زموږ سره 24 to 25 ورکوي. نو مختلف قسم رینجز دي څه ورکړی دی 18.5 to 25. نو دغه ډیفرنس دی په څه بوکس کې یو شانتي دی او په څه بوکس کې بل شانتي دی. نو خیال به کوئ ټول وګورئ نو چې کم یو بیا په MCQs کې راځي نو هغه مارک کوئ. اوور ویټ به زموږ سره څومره 25 to 30 چې دی دا زموږ سره څه دی
اوورweight دی او دا غي نه بعد چې بیا زموږ سره 30 اباو چې دی دا زموږ سره سدي اوبیز دی اوبیسيټي ورته مونږ وایو خو اوس دا بیا زموږ سره فردر پس کې په 3 کلاسز کې ډیوایډ شوی دا اوبیز کلاس 1 یا ورته سوی ماډریټلی اوبیز دا زموږ سره څومره د بي ام آی بسمره 30 نه والا 35 پورې اوبیز کلاس 2 چې دی دا زموږ سره سیویرلی اوبیز ورته وایي 35 to 40 او بل زموږ سره ویری سیویرلی اوبیز یا اوبیز کلاس 3 چې دی هغه زموږ سره سو اور 40 چې چا بي ام آی راځي هغه زموږ سره ویری سیویرلی اوبیز دی یا اوبیز کلاس 3 نو دا به ټیبل چې دی دا لازمي یاد کړئ او بل د بي ام آی کیلکولیشن هم ډیر زیات لازمي دی خامخا پی ام سی کیوز یې بیا زموږ سره سوی بیلانس ډایټ بیلانس ډایټ څه ته وایي A balanced diet is one that provides all the nutrients in required amount and proper proportion. وای زموږ سره بیلانس ډایټ به کم ډایټ هر هغه ډایټ به زموږ سره بیلانس ډایټ چې پاغه کې زموږ سره ټول نیوټرینټس موجود دي کوم چې زموږ باډي ته په پراپر پروپورشن کې پکاري چې هغه پراپر پروپورشن والا ټول نیوټرینټس چې دي چې هغه زموږه په هغه فوډ کې انوالي نو دې ته به موږ سوایو بیلانس ډایټ چې هر هغه ډایټ چې پاغه کې زموږ د باډي چې کوم ضروري نیوټرینټس دي هغه پکې په صحیح ریشو باندې موجود دي نو هغه ته به موږ سوایو بیلانس ډایټ A balanced diet should provide around 50 to 60% of total calories from carbohydrates په بیلانس ډایټ کې به زموږ سره 50 نه والا 60% پورې سو کاربوهایډریټس پکاري 50 to 60% کیلوریز به کې څه پکاري د کاربوهایډریټس 10 to 15% به کې زموږ سره د پروتینز کیلوریز پکاري او 20 to 30% به کې زموږ سره د فیټس کیلوریز پکاري کاغذ زموږ سره ویزیبلی او که انویزیبل یې خو زموږ سره به کې د 20 نه والا 30% پورې به کې څه پکاري بیلانس ډایټ کې به زموږ سره فیټس پکاري صحیح ده کاغه ویزیبلی او که انویزیبل فیټس خو 20 to 30% به زموږ سره په بیلانس ډایټ کې سو دا مسټي بیا زموږ سره سوې بیسیک 5 داسې کم بیسیک 5 فوډز دي چې پاره کې زموږ سره بیلانس ډایټ زموږ باډي ته ملاويږي نو پاره کې زموږ سره څه دي بیلانس ډایټ کین بی ایزیلی اچیوډ تھرو blend of the 5 basic food groups زموږ سره 15 داسې د فوډ ګروپس دي چې هغه مونږه مینټین ساتو نو زموږ د باډي بیلانس ډایټ چې دی هغه به مونږ ته څه کېږي میلاویږي اولنی پکې زموږ سره څه دی سیریلز اینډ ملیټس کوم چې زموږ سره اناج او باجرا چې دي پلسز اینډ لیګیومز دا زموږ سره هغه دالې د دال مختلف قسمونه دي زموږ سره خو دواړه زموږ سره څه وایي دال څه ته وایي ویجیټیبلز اینډ فروټس زموږ سره پکار دي milk and milk products egg meat and fish دم زموږ سره د سپیجن milk یا milk products چې شو eggs شو meat یا fish oils and fats nuts and oil seeds دا 15 کم ګروپس چې د خوراک په دې کې زموږ کباډي کې تدا زموږ سره ریپیټ کې په پراپر وی باندې نو زموږ بیلانس ډایټ چې دی هغه زموږ سره د دینه اچیو کیږي خاطر زموږ سره بیا ډایګرام کې شو کړی دي چې فروټس اینڈ ویجیټیبلز څه ته وایي پلسز اینڈ لیګیومز زموږ سره کم کم دي په دې پادې کې کم کم راځي یا زموږ سره ملک اینڈ ملک پروډکټس وغیرہ زموږ سره ټول ورکړي دي The rule of diet in weight management was the diet په weight management کې څه رول دی زموږ د diet په weight management کې څه رول دی body weight is regulated by several mechanisms including genetic physiologic and behavioral factors body weight چې دا زموږ سره په مختلف قسم دغه باندې ډیپند کوي میکانیزم باندې ډیپند کوي نو پاره کې زموږ سره جینیټیک هم راځي سایکولوژیک هم راځي او بیهیویرل فیکټرز چې دي هغه هم راځي اور body weight is determined by the amount of energy that we take as food and the amount of energy we expend in the activities of our day وسوي اور body weight چې دا زموږ سره به مونږ څنګه ډیټرماین کوو یا څه ته وایي نو زمونږه چې کم انرژي په څه باندې ډیپند دی زموږ چې څومره انرژي انټیک دی او څومره انرژي ایکسپینډیچر دی تھرو اکټیویټیز نو دې ته مونږ څه وایو زموږ د باډي ډیټرمینیشن بل څه وایي میجر contributing factors to the increase of obesity worldwide is the inappropriate dietary intake and energy density of the diet together with lower physical activity level. خانوای زموږ سره worldwide چې د obesity چې دا ورځ په ورځ انکریز کیږي نو د څه د وجې نه انکریز کیږي موږ ډایټ اخلو انرژي انټیک چې دی هغه زموږ څه دی سیوا دی د خو زموږ فزیکل اکټیویټي لیول چې دی هغه ډیر زیات کم دی مطلب انرژي ان زموږ سیوا دی او انرژي آوټ چې دی هغه ډیر زیات کم دی نو د دې په وجه زموږ ورلډ وایډ اوبیسټي چې ده هغه ډیر زیاته سیوا کیږي
Basically, if your weight remains constant, this is likely a sign that you are taking in the same amount of calories that you burn daily. وکه چېرته ستا weight چې دی هغه زموږ سره remain constant دی، په هغه کې څه changes نه راځي، ستا weight نه کمیږي نه سیوا کېږي، نو د دې مطلب دا دی څومره calories چې ته اخلې نو دومره calories چې دي هغه ته use کړې هم. If you are slowly gaining weight over time, it is likely that your caloric intake is greater than the number of calories you burn through your daily activities. وکه چېرته ستا weight gain کېږي ورو ورو نو د دې مطلب دا دی څومره calories چې ته اخلې دومره calories ته use کړې نو مطلب دومره اکټیویټي دې نشته څومره چې ته د کیلوریز انټیک کې چې هغه زموږ سره څه شي یوز شي. لایف سټایل اینډ ورک هیبټس partially determine how many calories we need to each day. او زموږ سره زموږ لایف سټایل او کم ورک چې دی کم اکټیویټیز چې دی وایي دا موږ ته ښایي چې تا ته څومره کیلوریز چې دي هغه د ورځې د هغې ضرورت دی. Heavy physical labors will burn more calories in a day than those who sits at a desk all of the day یا most of the day. وای زموږ سره لیبرز چې دي هغه دومره انرژي نه اخلي څومره چې زموږ سره یو عام کس دی یا هغه دومره انرژي نه یوز کوي. یو مزدور کس یو فزیکل لیبر چې دی هغه زموږ سره دومره انرژي نه یوز کوي لکه دومره انرژي هغه زموږ سوري وای زموږ سره یو فزیکل لیبر چې دی هغه سیوا انرژي یوز کوي په نسبت د چا چې یو کس دی او هغه زموږ سره په یو ډیسک باندې ټوله ورځ ناست وي. Fat is very dense source of energy. It has more than twice the calories per gram than protein or carbohydrates. وی فیټس چې دین د زموږ سره یو dense source of energy دی ولې ځکه چې زموږ سره په پروټین نه او د کاربوهایډریټ نه دوچن انرژي چې ده هغه په فیټس کې موجود ده. Cutting back on fat is the best way to reduce the total number of calories in your diet. وی کته چرته فیټس یوز چې دی هغه کم کړي هغه پرېږدي نو دا یو اهمه لاره ده چې ته خپل ویټ چې دی هغه زموږ سره څه کړي ریډیوس کړي کم کړي. Animal foods such as meat and dairy products can be a source of hidden fats. Hidden fats څه ته وایي هر هغه فیټس چې هغه موږ ته نارملی په هغه ډایټ کې نه ښکاري. نو زموږ سره فوډس کې زموږ سره څه میټس او ډایری پروډکټس چې کوم دي نو دا زموږ سره هیډن فیټس سورسز دي. Carbohydrates, it is easy to get too many calories by eating or drinking too much sugar or simple carbohydrates. وسوي carbohydrates زموږ سره سرول له په ویټ منیجمنت کې نو so it is easy to get too many calories by eating or drinking. خو دا ویل چې اسانه ده چې موږ سو کو د carbohydrate په eating باندې یا د په drinking باندې ډیر شي انرژي چې دا یا ډیر شي کیلوریز چې دي دا غي انټیک وکړو. Try to limit sweets. خو موږ له څه پکار دي چې موږ ټرای وکړو چې دا سویټس چې دي دا لیمیټ کو سوډا لیمیټ کو او فروټ ډرینکس چې دي دا لیمیټ کو دے کین ګیو فیو نیوټرینټس اینڈ نو فایبر. دا چې موږ له لکشن نیوټرینټس راکوي خو فایبر چې دی نو هغه زموږ سره پاغې کې نه او چې کله زموږ په فوډس کې فایبر نه نو موږ ته بسو اټ لیډز ټو کانسټیپیشن. چوز کمپلیکس کاربوهایډریټس انسټیډ فایبرز چې دي دا زموږ سره د ډایجیشن لپاره مست دي او ډیر زیات خو کار چې دی هغه زموږ سره په ډایجیشن کې څوک پلی کوي فایبرز چې دي دا پلی کوي. نو که چېرته فایبر زموږ په فوډس کې نه نو زموږ به څه ته باډي به څه طرف ته ځي کانسټیپیشن طرف ته. چوز کمپلیکس کاربوهایډریټس انسټیډ دے ګیو یو لاټس اف نیوټرینټس اینڈ فایبر وداؤٹ ایز مینی کیلوریز. وس کم کمپلیکس کاربوهایډریټس چې دي نو هغه تعالی څه درکوي مختلف قسم هغه تعالی درکوي زموږ سره فایبرز او نیوټرینټس صحیح ده خو د هغې کیلوریز چې دي دومره نه خو نیوټرینټس او فایبرز پکې صحیح سیوای په نسبت د څو دا کم چې مونږه سمپل شوګرز وي د دغه لیمټ کا او زموږ سره کم کمپلیکس کاربوهایډریټس چې دي نو هغه سیوا کا. They are found in whole grains و زموږ سره کمپلیکس کاربوهایډریټس په څه کې په whole grains کې په ویجیټیبلز کې او په ریډ بینز کې زموږ سره څه دي فاوند کیږي دا مونږ کیږي صحیح ده. د دې نه علاوه even though fruit or a simple carbohydrates food they are good for you because they also have lots of fiber and nutrients. وای زموږ سره فروټ چې دي دا زموږ سره سمپل کاربوهایډریټس دي او دا زموږ سره ډیر زیات ښه دي ځکه چې په دې کې زموږ سره فایبر او نیوټرینټس دواړه موجود دي او هغه نور کم سمپل کاربوهایډریټس چې موږ وي نو په هغې کې زموږ سره نیوټرینټس هم دومره نه او د هغې سره سره پکې فایبرز هم نه او کیلوریز چې نو هغه پکې سیوای. Proteins was زموږ سره سوی protein. Some high proteins diets severely restricts carbohydrate and can result in nutritional deficiencies
and a lack of fibers which can lead to constipations. وای زموږ سره څه پروټین ډایټس چې دي دا زیات څه کوي کاربوهایډریټ ریسټریکټ کوي او د هغې په ریزلټ کې زموږ سره څه کېږي مطلب د کاربوهایډریټ یوز چې دی هغه بیا نه کېږي نو څه پروټینز دي ښه ټول نه نو په هغې کې بیا زموږ سره څه کېږي په پروټینز کې زموږ سره فایبرز نه او چې کله زموږ په ډایجیشن کېږي او فایبر نه نو زموږ سره پراپر ډایجیشن بیا نه کېږي زموږ په انټسټاینز کې او په سټمک کې نو بیا به څه طرف ته ځي باډي کانسټیپیشن طرف ته constipation بکاز کېږي a high protein diet can lead to bad breath او د high protein diet چې تاخلي نو د هغې نه به second problem زموږ څه کېږي bad breath چې دی نو هغه به هم کاز کېږي a high protein diet worsens kidney function in people with kidney disease که زموږ سره high protein څوک اخلي او د هغه kidney disease نو زموږ سره kidney function چې دی نو هغه به زموږ سره نور هم خرابوي A high protein diet may increase blood sugar او high protein diet چې دی زموږ سره blood sugar level چې دی هغه هم سیوا کوي ولې هغه سیوا کوي the body converts excess protein to glucose to be used for energy ځکه چې ته زیات پروټین اخلي نو زموږ باډي چې دا هغه بیا دغه سیوا پروټین چې دی دا ګلوکوز ته کنورټ کوي د څه دپاره چې هغه از انرژي سورس یوز شي نو ستا په بلډ کې به د ګلوکوز لیول چې دی هغه سیوا کیږي او بیا به دا خبره څه طرف ته ځي ډایبټیس ملایټس طرف ته به ځي people with diabetes may find a high protein diet can raise their blood sugar levels وایي زموږ سره ډایبټیس ملایټس والا کم پیشنټ چې دي په هغې کې سیوا څه موندل کېږي زیات پروټین انټیک کوي هغې او چې زیات پروټین انټیک کوي نو موږ څه وایي پروټین زموږ سره څه ته کنورټ کېږي ګلوکوز ته کنورټ کېږي د انرژي یوز دپاره او چې کله ګلوکوز په بلډ کې سیوا شو اټس مینس دیټ چې بلډ شوګر لیول چې دی هغه سیوا شو او اټ لیډس ټو ډایبټیس ملایټس Remember, diets alone rarely help sometimes but not always. وای ډایټس چې دي دا زموږ سره ډېر کمتره چې دی نو وایي سم ټایم دا زموږ سره زموږ په ویټ کې چې دی دا زموږ سره څه کوي رول چې دی هغه پلی کوي خو ناټ آلویز همیشه دپاره نو دی may help you lose a few pounds quickly که چېرته ته خپل ویټ چې دی هغه لوز کول غواړي ډېر زیات زر نو سو دی may help you lose a few pounds quickly مطلب څه پوینټس به ته په ډایټ باندې کم کی مطلب ته ډایټ ماخله نو ستا ویټ چې دی هغه به څه پوینټس ډېر زیات کم شي څه پاونډس به هغه ډېر زیات زر څه شي کم شي بټ فالوینګ ا سټریکټ ډایټ فار ا لانګ ټایم از ټو هارډ فار موسټ پیپل خو زموږ سره ډایټ منع کول یا ډایټ نه اخیستل چې دي نو د زیات خلکو دپاره د ډېر ټایم دپاره د دې پرېښودل چې دي هغه ډېر زیات مشکل دي نو ته به دوباره بیا زموږ سره دغه ډایټس اخلې او چې ته دوباره دغه ډایټس اخلې نو ستا ویټ گین چې دی هغه به دوباره سټارټ کېږي if you stop dieting and exercising the weight comes back وایي چې ته کله بیا ډایټینګ سټاپ کې او ایکسرسایز سټاپ کې نو ستا ویټ گین چې دی هغه به دوباره سټارټ شي you can fall into an unhealthy cycle of losing or and gaining weight او ته به واپس زموږ سره چېرته ځې unhealthy cycle ته به ځې د لایف هغه به یا ستا ویټ چې دی هغه به لوز کېږي یا ستا ویټ چې دی هغه به څه کېږي گین کېږي به که ته ویټ گین کې مطلب تو انډر ویټ نو ته به څه وکړې مطلب ته که صرف په ډایټ باندې دا ډیپینډنټ کې نو څه وخت به ته ښه ډایټ سم واخلې ته به ویټ گین کې خو بیا همیشه دپاره هغه عادت نه جوړېږي نو ته به بیا خپل ډایټ ته راځې او چې ته واپس خپل ډایټ ته راشې نو ستا ویټ چې دی هغه به لاس شي واپس به لاس کېږي ته به انهیلتي کېږي که ته په ویټ سیوا ویټ گین باندې ویټ گین دې سیوا شوی دی مطلب ور ویټ نو ته به څه وخت د پورې د خپل ویټ چې دی دا په ډایټ باندې کمولی شي مطلب ته به څه وخت پورې په ډایټینګ باندې خو دا چې دی دا ډېر زیات ګران کار دی ته به واپس بیا ډایټ چې دی هغه اخلي هغه خپل ډایټس او بیا به ته څه کوې ویټ گین به کوې نو د دواړو دپاره مسټ دی چې څو ایکسرسایز یا فزیکل اکټیویټیز چې دي هغه پکې صحیح کنټینیو وي The best way to manage your weight is through healthy eating and being physically active. اوس بیسټ وے زموږ سره څه دی د ویټ د منیج کولو دپاره چې هیلتي ایټینګ اینډ بینګ فزیکلی ایکټیو چې مطلب ته ښه صحیح خوراک کې او ښه صحیح فزیکل ایکټیویټیز چې دي هغه پرفارم کې خپل او ایکسرسایز وغیره کې نو دا به ستا دپاره صحیح بیسټ وے د ویټ منیج کولو دپاره ایټینګ پلینټي اف فروټس اینڈ ویجیټیبلز اینڈ چوزینګ لین میټس نان فیټ اینڈ لو فیټ ډایری پروډکټس and all grains وای زموږ سره fruits vegetables چې دي کوم lean meats چې دي کوم کچه غوښه non fats and low fats dairy products چې دي وای دا اخله یا whole grains نو ستا ویټ منیجمنټ چې دی هغه په صحیح طریقه کېږي او
فیټس وغیرہ پروټینز وغیرہ چې کله سیوا شي نو زموږ باډي چې دا د هغې زموږ سره ویټ گین سیوا کیږي او مختلف قسم ډیزیزز ته باډي په ریسک باندې بیا لیمیټینګ سویټ لیکویډز کم سویټ لیکویډز چې دي هغه لیمیټ کول غواړي سچ از سوډا فروټ ډرینکس او سپورټ ډرینکس وغیرہ دا چې دي دا زموږ سره څه کول غواړي لیمیټ کول غواړي ایټینګ لیس فیټ هم کم یوز کول پکار دي شوګر اینډ هایلی پروسیسډ فوډز چې دي د زموږ سره څه کم اغوستل پکار دي strategies to overcome diet barriers to healthy weight نو دا به ان شاء الله د دې ځای نه بعد په نیکسټ لیکچر کې ډیسکس کوو ځکه چې دا ډیر زیات لینتي کیږي او کافي ډیر سلایډز چې دي نو هغه پاتې دي ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې به د بقایا یونټ چې دی دا ډیسکس کوو